پامنی نشته تاسو راځئ بس د ناشوني سیاست کوئ په خپل حکومت ستاسو نه هېر شو 15 کاله په حقوقو کې په خپل کورونو ته راتلئ تاسو نن راځئ ماته امن ښیئ نن زه بابک نه تپوس کوم چې ته راتلئ بابکه په نشاط چوک کې په 15 کاله کې دوی په بنیاد کې په خپله ولکه کې کېناستی شوې نن پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټوله صوبه کې امن قایم کړو ته پکې هم راځې او میده پکې هم راځې او کیسه ماته یو ویډیو راوباسئ چې په 15 کاله کې تو دا د سوات تپوس کړی دا د سوات د عوامو تپوس کړی دا غله نه جاري نه ده دا انګریزان خو تښتېدلي وو دا خو تښتېدلي وو دا خو په انسولین کې اخته وو دا خو په SMS کې اخته وو نن دوستانو موږ چې امن غواړو ستاسو نه غواړو ولې حکومت په مرکز کې ستاسو دی نن لایو پوسټ اینډ ایجنسیز ستاسو د حکومت لاندې دي نن چې څوک پاگل ساتي هغه ستاسو د حکم لاندې دي چې کله زما د غیرتدلي د عمران خان نه لاندې وو چا به سوات ته چا به پاکستان ته په بد نظر کتلي وو چا به مسلمان ته په بد نظر باندې کتلي وو نن خو تاسو وایئ چې زما حکومت راغی د PDM په شکل کې نو زه به د سوات امن دوباره تباه کړم نو موږ ستاسو نه امن غواړو تاسو د دې سوات نه قرار شئ تاسو د سوات د امن نه قرار شئ ولې چې وزیر داخله ستا دی وزیر دفاع ستا دی وزیر اعظم ستا دی تاسو ټول لکړ بکړ ورسره ناست یئ نو زه تاسو نه تپوس کوم د سوات عوامه